الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. دو بني إسرائيل يوجد بحث قرآن سورة بقرة کی کئی تقریباً 10 آیاتونو په انداز باندې دا قصه او واقعه روانه ده. نو په دې سلسله کې د موسی علیه السلام د یو لوی معجزې بیان کوي قرآن او روایات الحدیث کې دا راغلي دي چې په بني اسرائیلو کې یو مالدار سړی او ډېر مالدار او میراث نو خپلو ورېرونو وارثانو دا اراده کړې ده چې یاره دا سړی مړ کړي نو دا وراثت پرې واخلي. نو داسې د مفسرینو لیکلي دي چې دا ورېرونو ورپسې راغله چې د فلاني محله کې داسې د تجارت سامان راغلی دی. نو شپې وربشو چې یاسې د بل څوک رانه پرې مخکې شي هغه چې هغه ځینې ایستلی دی نو هلته یې وژلی دی او بیا یوه پردۍ محله کې اچولی دی یو سړي په کور او سهار راغله او په هغه سړي باندې دعوه وکړه چې دا زمونږ سړی تا وژلی دی. هغه ویل ما نه دی وژلی. په دې کې یو ذی عقل انسان ورته ویلي چې هلکه جګړې په دې مه کوئ. د الله پیغمبر زمون په منځ کې موجود دی موسی علیه السلام د هغه نه به تپوس وکړو او د دې مسلې حل به د هغه نه وغواړو. نو دوی راغلل او موسی علیه السلام ته یې وویل چې زمونږ د دې مړي قاتل موږ ته ښودل پکار دي. نو موسی علیه السلام د الله د هدایاتو د وحي مطابق ورته وویل چې غوا حلاله کړي او د دې غوایې حصه راوالی او دا مړی پرې ووهئ دا مړی به راپاسي ژوندی به شي او خپل قاتل به وخوري. اوس پېښه دا ده چې بقره د دې یهودو په نیز باندې دونه مقدسه او مقرب شی و چې هغه موسی علیه السلام کلتور ته تللی و. دا واقعیت به نن راشي نو دوی سامري ولا اسخې اساس کړی و د هغې پوجې کولې. نو
نو دا یهود دي هندوانو ورونه دي د غوا په دې عبادت کې او د غوا په مقدس ګڼلو کې دا یهود او د هندوان یو شی دی هندوم ډېر مین دی په غوا باندې د غوا میتیازې مسکي د غوا میتیازې په ځان باندې پورې کوي د غوا په میتیازو باندې خپل ځان له زینب چړکاوي دغسې یهود خبیثان هم دي نو الله رب العزت دا حکم ورته دې دپاره وکړو چې دا غوا د دوی یو معبود دی او د دوی په نس کې ډېره مقدسه ده نو ورته نو دا غوا لاله کوي او دا مړی وهي تاسو ته به اوس دوی دا کار څنګه وکړي سړی پرې پخپله وجلی دی که غوا لالوي او مړی وهي او را ژوندی کېږي دعوه هم په دوی کوي چې چا دعوه کړې زموږ سړی قاتل موږ ته وښایه نو لیته لعل او چل ول کوي چل ول کوي چې غوا لاله کوي نو څنګه غوا لاله کړو چې رنګ یې دا غوا به بوډېګانې غواګانې هم ډېرې دي او سخۍ هم ډېرې دي او درمیانه غواګانې هم کوم غوا لاله کړو ښه نو دا بس داسې هم درمیانه غوا لاله کوي ښه رنګ به یې څنګه وي تور رنګ به یې سپین رنګ به یې برګه به یې سره به دا چلول 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 چې یو طرف ته یې داړه نه کېږي دا خو زمونږ معبود دی او مقدس شی دی څنګه یې لال کړو بل طرف ته مونږ باندې به ګوتک دي چې دوی وجلې نو دا واقعه قرآن دلته ذکر کوي او اخر کار هغه غوا یې پړماتې باندې حلاله کړه او چې مړي ته یې د هغې یوه حصه راواچوله نو مړی را ژوندی شو او خپله هغه قاتل وښوده چې دې پلاني وجلی نو هغې ته اشاره کوي او دې ته اشاره کوي چې یهودو د الله او د رسول په حکم منلو کې دا حیلې او بانې او چلونه دوی کار دی کوي د مؤمن شان بدا نه د مؤمن شان بدایي چې الله او رسول کوم حکم وکړو نو به سر چشمو قبول باس په دې کې دا تپوس نه دی پکار چې داسې وکړم او که داسې وکړم او ولې وکړم دا چل راته وښایه خو نه چې الله او د رسول حکم راغی بس سیده ساده چې طریقې درته ښودلې په هغې باندې کوه نو الله فرمایي وإذ قال موسی لقومه هغه وخت هم یاد کوي چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم یقینا الله حکم درکوي تاسو ته ان تذبحوا بقرة چې حلاله کوي یوه غوا بس یوه غوا راونیسئ او حلالې کوي او دې وجې نه مفسرین لیکلي دي که دوی یو ادنا غوا حلاله کړی وی دا به ورله هم کافي وه او چې څونه خبره سختوي نو الله به هم در باندې سختوي عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه پنځم خلیفه دی د مسلمانانو نو د هغه باره کې دا مشهور و چې دی د رسول الله په شان لمونځ کوي نو یو سړی راغی چې زه نن دا لمونځ ګورم څنګه یې د رسول الله په شان لمونځ کوي نو هغه چې لمونځ وکړو نو برابر لمونځ یې وکړو نو چې برابر لمونځ یې وکړو هغه سړي ورته ویل چې بھائی ستا په باره کې دا خبره مشهوره ده چې ته د رسول الله صاحب په شان لمونځ کوې او تا خو زموږ په شان لمونځ وکړو مختصر وکړو نو عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لا تشددوا شدد الله علیکم په ځان باندې سختي مه راولئ الله هم در باندې سختي راولي دغه بني اسرائیلو لعل او لعل شروع کړو چې څنګه او څنګه او څنګه نو الله ورته مسله دونه ګرانه کړه چې تاسو واورئ چې هغه دوی ته څومره په ګرانۍ باندې میلاویږي اوس ویل چې لا تشددوا په ځان باندې په دین کې سختي مه راولئ شدد الله علیکم الله به هم در باندې سخته کړي د دې وجې نه دا ډېر تعمق او جوړوالی او دا ډېره بېپیدي بې علمي شیخي دا هم سړي دپاره پوره مصیبتي ده قالو دې قوم ورته وویلې چې اتتخذنا هزوا آیا نیسي ته موږ لره په ټوکو باندې ټوکې راپورې کوي موږ درته وایو چې موږ ته زموږ د دې مړي قاتل وښایه او ته موږ ته بیا غوا حلاله کوي نو دا ته موږ پورې ټوکې کوې موږ پورې ګپ شپ لګې
او ته د الله پیغمبر یې. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. حضرت موسی علی نبینا علیه السلام ورته وفرمایل چې اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله باندې ان اكون من الجاهلین چې شم زه د ناپوهو نه. د مسلو د بیان په وخت کې او د مسلې د جواب په وخت کې ټوکې او ګپ شپ لګول دا خو د جاهلانو کار دی. دا خو د الله د پیغمبر او د عالمانو حقاني او رباني عالمانو کار نه دی چې د مسایلو په بیان کې خلک خندي او د خندا خبرې په تقریرونو کې کوي او په وعظونو کې کوي او خلک خاندي او دی لګي. نو څوک په لوبو خندي او څوک په دې باندې خندي. دا نه پکار. موسی علیه السلام ورته فرمایل چې دا خو د جاهلانو کار دی چې د مسلې د بیان په وخت کې د مسلې د جواب په وخت کې سړی ګپ شپ لګوي. زه ګپ شپ نه لګوم، سیده ساده خبر ته کوم چې الله مې غواړي. نو دوی بیا شروع شو. قالو ادع لنا ربک. وویل دې قوم راوبله موږ دپاره پروردګار. الله ته سوال وکړه یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما هیا چې څه ده دا غوا. دا غوا څه ده؟ یعنی پخه غوا ده که دا سخی ده او که نه درمیانه او سخوندره ده. دا راته بیان وکړه. قال انه یقول انها بقرة. موسی علیه السلام فرمایل انه یقینا زما دا رب وایي یقول وایي چې انها بقرة دا یوه غوا ده لا فارض نه بوډۍ ده کالان سالې نه ده چې عمر یې خوړلی زړه نه ده زړه ولا بکر او نسخی ده عوان بین ذلک دې درمیانه ده نیمزالې خوا ده نیمزالې موږ وایو که نه دا بوډا دی او دا لک دی او دا نیمزالې دی دغسې په غواب کې هم دی که نه دا بوډۍ غوا ده او دا سخی غوا ده او دا پکې نیمزالې ده. نو عوان په معنا د نیمزالې باندې دی. او ورته وفرمایل چې ګورئ د الله په حکمونو کې دا چمېګویي مه کوئ او دا ټکي پکې مه وهئ تاسو. فافعلوا ما تؤمرون. پس وکئ څه چې درته حکم کېږي. چې د کومې خبرې حکم درته کېږي چې غوا لاله کوي غوا لاله کوي. ګورئ او دوی له لګیا دي په ځان د خبره سختۍ. قالو بیا دې قوم ویلې ادع لنا ربک موږ دپاره خپل خدای راوغواړه. یعنې معنا دا ده چې خپل رب ته دعا وکړه. یبین لنا ما لونها چې بیان کړي موږ ته چې څه دی رنګ د دې غوا. نیمزا ګوره بوډۍ غواګانې هم ډېرې دي سخۍ هم ډېرې دي او نیمزالې غواګانې هم ډېرې دي. نو چې موږ کومه یو حلالې وو کم از کم رنګ یې پکار دی چې سره پکار ده زیړه پکار ده برګه پکار ده سپینه کومه یو حلالې وو. قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسی علیہ السلام فرمایو انه یقول یقینا زما رب وایي چې انها بقرة دا یوه غوا ده صفراء تکه زیړه ده صفرا زیړ رنګ والا ده. فاقع لونها خالص دی رنګ دی خالص زیړه ده خالص. دا فاقع لونها دا صفرا تحقیق کوي یعنی دا نوکي هم زیړې دي او دا ښکرې هم زیړې دي ټوله زیړه ده. تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکي چې داسې به دې غوا ته ګوري نو انتهایي ډوله یې غوا ده نو دې کتونکو له مزه ورکوي چې ورته مې کتلې دا غوا لاله نو دوی به که بیا هم ګوري. د دې وجې نه علي رضي الله تعالی عنه دا یو خبره فرمایلې ده د زیړ رنګ په باره کې چې زیړ پیزار چا په خپو کو نو غمونه به یې کړل. پوهېږې په دې باندې زیړ رنګي څرمنې نه چې پیزار په خپو کوي نو غمونه به کوي. ولې ځکه چې قرآن وایي تسر الناظرین چې د غوا د لوک زیړې ته ګورې
نو خوند به درکوي، خوشحاله به یې. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بیا یې قوم ویلې راوبله موږ دپاره خپل رب چې بیان کړي موږ ته ما هي څه ده دا غوا. یاره جي دا خبره خو ټیک شو چې رنګ یې برابر شو، خو اوس دا یو تپوس کوو که نه چې آیا دا غوا دا څنګه غوا ده جي؟ یعنې بیخي زیړه ده که نه څه چاپ ماپ پکې شته دی؟ ان البقره تشابه علینا، یقینا غوا مشتبه شوې ده په موږ باندې. جي دا ته چې کوم قسم زیړه غواوې خالصدان ډېرې دي، څه یې وخت ونه ده نو کومه یې والا لګي. او دا یې د خولې نه دا خبره راووتله چې وانا ان شاء الله لمهتدون، یقینا موږ که الله وغواړي نو لمهتدون سمه لار به ومومو. یعنې دې قسم غوا ته به موږ ورسو چې کومه ته یادوي. او علما د تفسیر لیکي که دا یې نه وی ویلی که نه د قیامته پورې به دا غوا نه وی موندلی. خدا یې د خولې نه دا کلمه راووتله نو الله په مهرباني وکړو نو غوا یې وموندله. قال انه یقول، حضرت موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زما رب وایي چې انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. دا داسې غوا ده چې نه جوتي ده، تثير الارض چې ځمکه اړوي، او نه ارټي ده چې فصل اوبه کوي. معنا دا ده چې دا غوا جوتي نه ده. موږ را جوتي دا مشران پیژني، هلکه یا پلانې خپل سخوندر جوتي کوي دیږي پریوار نو اجل پې کېږي داسې ورسې لږ لږې ایو ورپسې پوره نه لګوي داسې ګرځئ را ګرځئ نو عادت یې کي په دې باندې ته د لا ضرور المعنی دا ده چې دا غوا جوتي نه ده. غوا چې جوتي نو د جوت لپاره دوه خبرې دي. هغه دا ده چې کله کله جغ پې کېږي د بلې غوا سره او د بل غوی سره نو ای به پې کوي او دا دې ته هم جوتي وایي چې ګاڼۍ به پې مونږه پرې او دغه باندې کولې پخوا په دې غویانو باندې نو هغه به ویل که ده غاړه وتې ده او که غاړه نه ده وتې. نو دلته معنا دا شوه چې جوتي نه ده نه ځمکې اړوي یعنې ای به پې هم نه ده شوې او ولا تسقي الحرث او نه فصل اوبه کوي نو ارټي هم نه ده یعنې سټې نه دی وتې صفا ښایسته سټې دی. مسلمة بالکل روغه جوړه ده د هر عیب نه لا شیة فیها په دې کې هېڅ قسم عیب نشته. قالوا الآن جئت بالحق دا داسې بددما قوم دی چې پیغمبر ته وایي دا اوسه پورې راسه چل ول کوو گول مول خبره دی کوله الان جئت بالحق اوس دې راته پوره بیان وکړو اوس پېښ وه ټیک شو جي اوس بې حلاله فذبحوها نو حلاله یې کړه دې غوا لره وما کادو یفعلون قریب نه وه چې دا کار یې کړی وی. ما یې ترجمه څه وکړه چې پس حلاله یې کړه په ړماتي باندې زړه یې نه غوښتل ځکه دوی معبود و دا یې چېرته حلاله و خو مجبوره یې راواخیستل او ځکه یې نه حلالوله چې ګوته به مړی په دوی ږدي نو په مجبوره یې حلاله کړه مجبوره یې پې دا کار وکړو. دا یو واقعه ده دې طرح بقرې واقعه یو بله مړه بله واقعه په دې منځ کې مه ولوېده او قرآن یې اوس ذکر کوي چې دوی په خپل کور کې یو سړی وجلی و او په یو بل وراړه اما تاسو ته وویله او په دا ترتیب کې تقدیم او تاخیر دی. هغه د مړي مسله مخکې ده او د بقرې مسله ورپسې وروسته ده. قرآن کریم کې د بقرې خبره مخکې کړې ده او د مړي ورپسې کړې ده او دې وجې نه ګڼ مفسرین وایي چې دا قصه واحده ده یو خبره ده. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا هغه وخت کې چې مړ کړه تاسو یو تن لره په خپل کور کې یو تن مړ کړه فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس مختلف شوي تاسو په دې کې یعنی په یو بل مور اړوله یو ویل تا وجلې یو بل ویل تا وجلې او دوی دې حد ته رسېدلي وو په سیرینو لیکلي دي چې یو بل پسې وسلې راواخیستې او یو لوی جدال او جنګ یې شروع کړو او زیعقل او رای خلکو منع کړه چې ورشئ د پیغمبر د الله نه تپوس کوي د موسی نه والله مخرج ما کنتم تکتمون الله را ویستونکی دی ما هغې خبرې لا کنتم چې وایي تاسو تکتمون پټوله کومه خبره چې تاسو پټوله الله مغر وباسي فقل نضربوه ببعضها پس اویل ورته منګه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې مړي باندې په بعضې حصه د دې غوا باندې دا معنی هم چا کړې ده چې د دې مړي یوه حصه راوالی دی دته یې راواچوي دا ځان له کیسه بیا کوي خو ډېره تحقیق سره دا خبره ده چې دا همدا یو مسله ده وویل ورته منګه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا باندې که ته وایې چې دا مؤنث دی دا نفس نو څه ورته ضمیر په ضربوه کې د مذکر راجع شو نو جواب یې دا دی چې دا مؤنث سماعي دی مؤنث سماعي کې تذکیر او تانیث دواړه کولی شي کذلک یحیی الله الموتى دقسې ژوندي کوي الله مړو لره اوس یو مسلې نه بلې ته لاړو څنګه چې دغه مړی الله دوباره را ژوندی کړو او خپل قاتلان یې وخولو مسله ختمه شوه او قصاص شوه سړي او اعلان دا وشو چې دا هلکان د دې تره د دې وراثت نه محروم شو او دا مسله زموږ په اسلام کې هم ده چې کوم سړي خپل موروث مړ کړ هغه د وراثت نه محروم دی که زوی ولګي نو پلار یې مړ کړ دا زوی د دغې نه محرومه شو ترې یې مړ کړ دی د هغه د وراثت نه محرومه شو بل وارث یې مړ کړ دی د هغه د وراثت نه محرومه شو نو قاتل نشي وارث کېدی دا اوس دفعه ده په شریعت کې او حدیث دی د پیغمبر خدا نو د یو مسلې نه بلې ته لاړو څنګه چې دا مړی الله ژوندی کړ داسې یو وخت را روان دی دا ټول مړي به الله ژوندي کوي نو اثبات د قیامت وشو ویریکم آیاته ښایي الله تاسو ته آیاتونه د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار والی خپل عقل استعمال کوي هوش ځان کې راولئ او د ښو د بدو تمیز وکئ او د حق او د باطل تمیز وکئ د جایز او د ناجایز تمیز وکئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. د یهودو هغه خبائث هغه ناکاری قرآن ذکر کوي یو بل ناکاری پای کې دا وه چې دا ډېر سخت دله خلک وو د دې زړونه ډېر سخت او د هغې واقع به ستاسو مخې ته راشي چې په یو ورځ باندې دوی شپږ شلې پیغمبران شهیدان د سار او رباني او حقاني 300 عالمان را پاسېدل چې دا څه وکړو هغې هم ورسره شهیدان او دومره سخت دله خلک وو چې د دغې ورځې په مازدیګر باندې دغه بازار داسې چلېده لکه پرې بازار کې چې سار هېڅ نشي د دې نه زیاته سخت دیلي به نور رسي نو دا په دې مرض باندې الله مبتلا کړي وو دا ظالمان چې دا ډېر سخت دل او سندله خلک نو الله رب العزت د هغې مثال بیانوي چې دا واقعه وشوه دیم په تاسو کې اثر ونه کو دیم په تاسو کې څه ترس را نه وسته همغه قساوت قلب په در باندې هغسې غالب دی ثم قست قلوبکم بیا سخت شو ستاسو زړونه
او قساوت قلب دې ته وایي چې سړي کې د وحي اورېدل اثر نه کوي آسماني وحي اوري او له دې نه کوزيږي د کې یاره نه پیدا کیږي من بعد ذلك پس د دې واقعیا چې تاسو مخې ته وشوه نو فهیا پس تاسو دا اړونه کالحجارت پشان د کانو باندې دي اے یهودو ستاسو دا اړونه د کانې په شان دي سخت او اشد قسوا علماء تفسیر وایي دا او په معنا د بل دی برای ترقی بل اشد قسوا دا یې معنا ده بلکې د کانې نه هم ستاسو زړونه سخت دي چې ستاسو د زړونو او د کانې نسبت سړی ولټوي نو ستاسو زړونه دونه سخت دي چې کانې کې څه لاروزي خو ستاسو پړونو کې نه وځي اوس قرآن دا یې تفصیل کوي کانو کې څنګه لاروزي کانې کې څنګه نرمي پیدا کیږي نو ان من الحجارة ما لما يتفجر منه الانهار وان من الحجارة یقینا بعض کانونا لما هغه کانی دي يتفجر منه الانهار چې دا غینا نهرونه بهيږي کانې چاودي او والتنا او چینتنا را رواني نو کانی کې بیا هم دا خبر را لاله چې کله کله کانې اوچوي او دا غینه اوبرا روان شي او وان منها یقینا بعضی د دې کمرو د کانونه لما خامخ هغه کانی دي یشققو چې هغه اوسلیږي فیخرج منه الماء نو دا غینه اوبروزي او وان منها یقینا بعض د کانونه لما خامخ هغه کانی دي يهبط من خشية الله چې راورغړي د یری د الله دا غره د سرنا یو لوی کمر را روان شي او لاندې دي درو ته روان او غلځای کی نو پکانی کې بیا هم څه تاثیر راځي خو يهودي ستا پړه کې څه اس قسم یرا ناراضي وما الله بغافل عما تعملون دا وعید دی سخت زور نه ده نه دی الله نه خبر داغی نه چې څه کوي چې تاسو د الله د پیغمبرانو قتل کوي د الله پیغمبرانو کول ټوکې کوي د الله پیغمبران نه منئ د الله هدایات او تعلیمات نه منئ نو دې سزا به تاسو ته ملاویږي تاسو پوه شئ په دې باندې الله سره خبر نه دی چې ستاره دې کړو نه خبر نه دی چې د اسلام خلاف او د دین خلاف څه کوي دا کله چې هجرت وشو او نبی علیہ السلام د مرګرو سره مدینه منورې ته راغی او د مدینه باشندگان اوس او خزرج مسلمانان شو د دوی د جاهلیت په زمانه کې د یهودو درې قبیلې اوسېدلې او د امیانو دا دوه قبیلې وي اوس او خزرج په منځ کې دوستانې وي نو دا بنو نذیر او بنو قریظه دا اوسیانو مرګري او بنو قینقا دا دې خزرجانو مرګري نو دا دې مرګرتیا او دوستانی وی او دا ورولې وی پکې دا رضاعت ورولې وی پکې دلاوا پکې نو دې د اوس او د حجرت مسلمانانو دا خبره وکړه ایوب ول ابدانی يهودي خو زما ورور دی او دا می دوست دی او زور څه په نغری د پاسه کې نه ما نو زما او دا اسلامی دعوت ورته ورکو او زما خبره به مني دا خبره دی وکړي نو قرآن کریم وایي چې په يهودي باندې دا مهنت کول دا عبث دي يهودي دا خبره تاسو نه مني ستارور باو خدا خبره د خیر خوایستانه مني افتطمعون ان يؤمنوا لكم اے مؤمنانو تاسو تم ساتئ ان يؤمنوا لكم چې دا يهودو به تصدیق کی تاسو پر خبرو چې کوم دعوت اسلامي ولا ورکړي دا به تاسو سره ومني سر
وقد کان فریق منهم یقینا وایه و ډله دي یهودونه یسمعون کلام الله چې اوري خبرې د الله د الله پیغمبر ورته لګیایي او د الله خبرې ورته اوري ثم يحرفونه بیا تحریف کوي په دې کې من بعد ما عقلوه پس دا غیر چې خپې پوه شي وهم يعلمون او حال لري دوی پوهېږي چې دا تحریف ګناه ده دا تحریف ګناه ده او د هغې باوجود کوي نو تحریف اصل کې دا تبدیل ته وایي او تغییر ته وایي او دا تبدیل او تغییر دوه قسمه دی یو تبدیل دا معنا چې کومه کلمه الله ویلې ده اپرېږدي او بله کلمه د هغې په ځای کېږي نو دا تغییر او تبدیل دی او یو تعویل دی لفظ همغه وی خو معنی د خپل طبیعت کې نو یهودو په تورات کې دا دواړه قسمه کړي یهودو په تورات کې تحریف دوه قسمه کړي دا الله الفاظ هم بدل کړیو دا الله الفاظ لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې په تورات کې دا لیکلیو چې د نبی علیه السلام مخ مبارک په ډېر ښایسته او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سترګې به تورې او سپینې وي او د نبی علیه السلام ویښته به داسې وي او نبی علیه السلام به نه د قد په لحاظ سره ډېر غټي او نه به ډېر کچي وړوکي بلکې دی به د هغوی د ربعه یعنې متوسط قد وی د پیغمبر نو دوی په تورات کې چې دا ولیدل چې وایي د دې پیغمبر په باره کې خدا خبرې دي اوس که زمونږ عوام دا تورات وګوري خو ورمنډه په ایمان به پرې راوړي نو هغه یې بدل کړ او هغوی تورات به په کور کې ایښی او پیلونه یې کړي وو په خپل یې لیکل کړي چې دا تورات دی او له ځانه به یې پکې پروژې لګولې وي نو هلته یې ولیکل چې دا پیغمبر چې کوم راشي تورات هغه په هغه پیل کې دا لیکلي دا به د قد په لحاظ سره ډېر لوړي د ده سترګې به شین رنګې سترګې او د ده ګیره مبارکه به داسې او مخ به یې داسې دا ټول الفاظ یې بدل کړه نو دا تحریف هم یهودو کړی و په تورات کې چې تبدیل او تغییر تبدیل یې کړی و کلمې د کلمو په ځای باندې ایښې وې بدلې کړې وې دې وجې نه چې هغې به راغله عوام او بلکې اوس او خزرج به م راغله نو هغه پیل به یې راواخېسته ته ورشه د خپل پیغمبر ته وګوره دا په تورات کې راځي هغه تورات نه و تورات خو هغه کور ایښی و دا خو ده په خپلو کې لاس لیکلي نو دا یې کړی او دا یې کړی چې مطلبونه به یې بدلول او دا به یې کول چې غونډ غونډ آیاتونه به یې پټول لکه دا به د ترجمه کې راشي په یو ځای کې چې د زنا مسله کله راشي د رجم نو هلته به دا خبره کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یهودو کې زنانه او نارینه زنا کړی او شادي شوده و او په خیبر کې کړی و خیبر والا راولېږل مدینې ته او د مدینې یهودو ته ویل چې دا پیغمبر خدا ته وړاندې کوي او که مخ تورولې کول نو فیصله پرې وکړئ او که نه رجم یې کوو نو فیصله پرې مه کوئ نو هغې چې تا هغې وویل چې نبي اسلام ورته وویل چې ستاسو په مذهب کې په تورات کې څه دي ویل چې موږ په تورات کې دا دی چې مخ به ورته تور کړو په خر باندې به یې سواره کړو او واړه به ورپسې وچوي عبدالله علیه السلام رضی الله تعالی عنه ناس هغه چې دی دروغ وایي او په تورات کې آیات دی ویل ورشه لکه راوړئ فأتوا بالتورات ان کنتم صادقین تورات راوړو نو هغې هغه ملا لګیا دی او دا تورات یې ویل چې کوم ځای نه راغی په هغې رسې لاس کېښو هغه خوای نور ویل عبدالله علیه السلام کې دا پیغمبر خبر رسېد چې کتاب ته کاتب یې نه پیدا هغه ته هر څه الله په یاد وښودلي نو عبدالله علیه السلام ناست دی د تورات عالم دی لوی او یهودي مسلمان شوی زبردست مسلمان هغې د لاس سره دی وکړل خبیث لاس دی خوا کا
چې داسې دی فإذا آیت الرجم تلوحو دا رجم هغه آیات داسې ځلېده. نبي علیه السلام الحمدلله د خدای یو حکم مړ شوی و، یو حکم الحمدلله ما ژوندی کړ. په یهودو کې د خدای یو حکم مړ شوی و چې رجم. استاسو خبره کوم یو حکم مړ شوی نبي علیه السلام ژوندی که حمد پرې وایي او زمونږ تمام دین معطل شوی دی، تمام دین معطل دی. 1500 آیاتونه دي په قرآن کې د احکامو 1500 او 1500 نه 15 آیاتونه باندې زمونږ عمل دی چې اقیموا الصلاة او آتوا الزکاة او کتب علیکم الصیام او لله علی الناس حج البیت. بس دا یو څلور 15 آیاتونه باندې زمونږ عمل دی او نور دا 1500 آیاتونه غون معطل پراته دي. یوه دفعه نافظه نه ده، خو زمونږ په اړه کې هم دا تاونه شو چې دا خو نافظ کول پکار دي او هر 15 کاله پس چې موقع راشي موږ هغه موقع ضایع زم په کم مخ به موږ د الله سره مخامخ کیږو چې زمونږ غون قرآن خلکو معطل کړی. غون قرآن په تاخ کې پروت دی، ما ته یې ترجمه قدرې کوو. ځکه وایي ثم یحرفونه په قرآن مجید کې دا دواړه قسمه څوک نشي کولی چې د قرآن یو ټکی لرې کړي او بل ټکی په هغه ځای کې دا نشي کولی. البته د قرآن مطلب غلط بیانولی شي او د هغې وجه اصل کې دا ده چې د تمامو آسماني کتابونو ذمهداري په علماو الله اچولې وه او د قرآن د حفاظت ذمهداري الله په خپل اخیستې. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. الله وی من قرآن نازل کړی دی او من به د قرآن حفاظت کوو. تک وجه دا چې د قرآن حفاظت الله په خپله کړی دی. 1400 کاله وشو او د الله حمد و ثنا ده چې په قرآن کې څوک د زور زیر حرف نشي راوستی. او یو مشهوره واقعه ده، یو سړی د ډېر لوی خطاط ښایسته خط دی، هغه تورات یې راواخیسته او ښایسته یې ولیکه او وران یې کړ ځای په ځای او خبرې پکې بدلې کړې. انجیل یې راواخیسته او ښایسته یې ولیکه مزېدار ګلدار او ځان یې پکې کمې او زیاتې وکړو. قرآن مجید یې راواخیسته او ښایسته یې ولیکه او ځان یې پکې کمې او زیاتې وکړو. بیا هغه تورات راواخیسته د یهودو خواله راغی. یهودو چې وکتو دا ګلونه یې احساس کړي پکې او ښایسته راغلی، په شا یې وټپه او انعام یې وله ورکړ. بیا لاړ انجیل یې راوړه انګریزانو ته، یې چې ستاسو دا کتاب مې لیکلی تاسو وګورئ. هغوی ډېر خوشحاله شو، انعامونه یې وله ورکړل. بیا قرآن مجید راوړه علماو مخې ته، مسلمانانو عالمانو مخې ته. هغې چې اله پلانې آیات پکې نشته، پلانې ټکی پکې نشته، پلانې اله ونیسئ سړی ونیو. اسلامي بادشاه ته یې بوته ویل دا د څه کړي؟ ویل د قرآن کې تحریف کړی دی، قرآن ټول بدل کړی دی. بادشاه ویل چې دی بس پانسي کوي. هغه ویل چې پانسي کوئ مې دې نه نه کېږم، خو خبره مانه واورئ چې دا کار مې ولې کوم. ویل دا کار مې دې لپاره کوم چې ما دا معلوموله چې کوم کتاب حق دی. ویل تورات مې دغه له وران که یهودیانو له هغوی انعام راکړ، انجیل مې فرنګیانو له وران که هغوی انعام راکړ، مسلمانانو له مې قرآن وران که هغوی مې وژني. استادو مې که وژنی او که مې پرېږدی، ما دا کار په نیکنیتۍ باندې کړی دی. تاسو په دې باندې پوهېږئ؟ یعنې اوس هم دا الله فضل دی چې په دې قرآن کې څوک یو ټکی بدل وایي موږ پرې پوهېږو چې دا غلط وایي. دا د دې حفاظت ذمهداري الله اخیستې په خپله باندې. ثم یحرفونه بیا دا د الله کلمې بدلوي من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې ښې پرې ځان پویه کړی دی. وهم یعلمون او دوی پوهېږي چې دا تحریف څومره لویه ګناه ده. او یا وهم یعلمون دا کار دوی سره د علم نه کوي، په لا علمۍ نه د علم سره یې ورانوي.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإذا لقوا الذين آمنوا دا دمو يهودو اغا خباستونا اغا ناکاری قرآن ذکر کری دی بکل راسی اکلو یہ وڈالا برالا نا مسلمانان خواتبا کی ناستا اوی بیل منگا خو ایمان راولا منگا مسلمان نشوی او منگا خو یقیناً پا دیڑی خوشحالی جی سوک مسلمانی چرته هندو مسلمانی نه کوم مسلمان شو یا عیسائی مسلمان شو ټول مسلمان شو امدادونه کوي ټول تراټو شو خوشالي چې جهنم نه بچ نو هغه توا اورز به ورته راکړو غو شپ به ولګاو بیا چې وکاله لاړل خپل مشران خواته د نور يهودو خواته الکه دا تاسو څنګه کول چرته دي خطا سو مرګري شوې د مسلمانانو سره نجی من مسلمانانا آسا ٹوکے مور پورے کولی گپو مور پورے لگاؤں گے لان شو وقت بپاس کو او دا خبری بے ورطا کولی دا خبری یارا پا تورات کی رسیلی کری دی او پا تورات کی رسیلی کری دی دا نور ورطوائی دا کم چلا غٹ آئیت تی اللہ مبارکا تاسو دا مسلمان خواه لارای او تاسو ورطا خبری اکلی چی پا قرآن ذکر پا تورات کی رسیلی او د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر دسی دی دسی مخ مبارک دی دسی قد دی دسی ګیره مبارکه ده دسی سترګې دي تاسو دا وایي او سوالم راګیر کی چې ولی اوس نه منئ بیا وس کوي وإذا خلا بعضهم إلى بعض کله چې لاړ شي او ځان نشي بعضی یهودیان وتا قالوا ویدی دا مشران ورته وایي دي کشران ته اتحدثونهما آیا بیانوی تاسو بما حق خبری فتح اللہ علیکم چی بیان کری دی او سولتی دی اللہ پتا سبانی پا تورات کی تاوزر تورات رازونا بھی دوائی زان لپخبل کوئی گنی دا سکو لیحاجوکم بی دیر پارا چی جگڑو کی دا مومنان تاوسر بھی پدا خبرو باندی عند ربکم عند کتاب ربکم پریز دی کتاب دا پروردگار باندی بیا بسکوئی ابلا تاکلون ای دومرم دا عقل نه کار دانی بیا کړو چې څوک ځان له خپل کوی کني ته لګي خپل کتاب رازونه دا يهودو ته د مسلمانانو ته وایي سوالو پراګیر کې په دغه تورات باندې پړ کې به وسکه اوس الله فرمایي چې يهودي دا خبره کوي چې تاسو دا اډونه مسلمانانو ته مو وایي نو دې دا الله نه دا خبرې پټولې شي اللہ رب العزت پټ او ښکارا ټول معلوم دي او لا يعلمون آیا دې دا خبرې کوي ولې نه پوهیږي دا يهوديان چې ان الله يعلم ما يسرون یقینا الله پوهیږي په هغه باندې چې دوی پټوي وما يعلنون او په هغه پوهیږي چې دوی ښکارا کوي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون د یهودو بحث شروع دی نو دا یهودو کې یو د علماو هغه کردارو چې هغوی تورات ورانه او تحریفونه یې پکې کول او ځینې په دې یهودو کې امیینو امیان چې ورته مونږ وایو امیان عوام نو دا عوام چې دي دوی په تورات نه پوهېدل مګر ځان نه به څه کیسې میسې سازې کړې وي او هغه کیسې میسې به یې کولې پخوا زموږ هم دا خبره په دې حجرو کې ولا خلک ناستو او دا کیسې به یې کولې او دا د کیسو کتابونه وو او دا به په غږونو باندې ویلي هلکه وایي موږ ته په غږونو ووایه ویل پلانې دا کیسه په غږونو باندې وي دا به یې کول او دا
چې چا به ورته ویل چې هلکه دا څنګه ویل چې غفور رحیم دی چې دا ټول بخي موږ هم پکې وبخي. نو دا د هغې امیانو بیان کوي. امیون جمع د امی ده او امی منصوب به سوی یعنی دلی څنګه چې د مور نه پیدا شوی دی همدقسې ملګری غټ شوی دی، هېڅ یې نه دي زده کړي سوا د منګړتو کیسو نه او د منګړتو خبرو نه چې پلاني ویلي وو داسې او پلاني به داسې ویلي او پلاني به داسې ویلي، او د کتاب په ټکي نه پوهېږي. او د اماني معنا ارزوګانې دي، د اماني معنا دروغ هم دي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې باغیانو راګیر کړی و خلیفه حق و، نو خپلې کوټې ته راوخوته او ګڼې خبرې وکړې، خو یوه خبره یې پکې دا وکړه چې ما منیتو مز اسلمتو، ما منیتو مز اسلمتو، ما دروغ نه دي ویلي چې د کوم وخت نه ما کلمه د محمد مصطفی په مخ کې ویلې ده، د هغې ورځ نه وروسته ما دروغ نه دي ویلي. او د امانی معنا ارزوګانې هم دي، امیدونه معناګانې هم دي. یرید المرء ان یعطى مناه، یو سړی داسې وایي یرید المرء ان یعطى مناه، اراده کوي یو سړی چې دته د امیدونه میلاو شي. ویأبى الله الا ما یشاء، او الله انکار کوي مګر دا خبرې چې الله وغواړي وکړي. او دارنګې امانی په معنا د کیسو باندې هم راځي، دا زړې کیسې، دا منګړتې کیسې چې دا کوم خلک اوس هم کوي، د قرآن په ځای باندې خلک کیسې کوي. مولا به راپاسي تاسو به کیسه شروع کړي، کله به ټپوس کیسه کوي او کله به کارغه کیسه کوي. او دا خلک رامیان سبحان الله سبحان الله، هغه به لګیا دروغ به وایي او دی سبحان الله. یا سبحان الله تعجب کړه دروغ چې مولا ورته وګوره دروغ ویل ته وګورې دا نه وایي هغه سبحان الله وایي سر ورسره خوځوي. نو امانیه په معنا د اکاذیب باندې هم دي، دا د دروغو کیسې، دا د دروغو خبرې. اوس هم د قرآن او سنت مقابله کې خلک دا زوتی یو وړی راړی یا خوا کوي. او دغه امانیه په معنا د قرائت باندې هم راځي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې کومه شپه باندې شهید کېده، نو یو سړی داسې وایي تمنا کتاب الله اول لیلة، تمنا کتاب الله اول لیلة، لستی کتاب د الله په اول د شپه کې. تمنا داود و زبور علی رسلی، داسې لستا لکه داود علیه السلام چې به زبور شریف په خون باندې ویو، نو قرآن خلیفه حق په خون باندې ویو. او بیا وی تمنا کتاب الله اول لیلة، لستو خلیفه حق قرآن لرا په اول د شپه کې. ولاقا آخره حمل مقادری، او ملاو شو د دې شپه په آخر کې د هغه مرګ مقرر سره او شهید شو، او وینې مبارکې د هغې د قرآن په دغه ځای باندې توی شوې. فسیکفیکهم الله، فسیکفیکهم الله، زر ده چې الله به ستا دپاره کافي شي. عثمان بن عفان شهید شو. مولانا مودودي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د دې نعمت عظما چې خلیفه دی او خلافت دی او شریعت دی، د دې خلافت عظما اول ناشکري قتلو د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه قاتلانو کړی ده. همدغه وجه ده چې موږ د دغې شریعت ناشکري کړې د خلیفه حق، نو الله زموږ د خلیفه حق هم واخیسته او زموږ نه دغه نعمت عظما هم واخیسته. او بیا څومره زمانه تېره شوه، څومره جماعتونه نیک جماعتونه دې دپاره سا شو
جماعت اسلامی پاکستان غوندې جماعت ساز شو، مولانا مودودي غوندې مخلص او جید عالم په لاس باندې ساز شو، خو شریعت نه راځي ځکه چې الله علاقه څخه خفه دی. شریعت ډېر زیاته ناشکري شوې وه، نو هغه قصور لازم نه دی معاف، او نه موږ په هغه اندازه باندې د دین د راوستلو کار وکړو چې الله خوشحاله شي او دا دین راولي. وإن هم إلا يظنون. دا داسې واقعیت دی که نه سړي دا زړه پرې کوي. وإن هم إلا يظنون، نه دي دوی مګر ګمانیان دي، ګمانونه کوي، پرتولیان دي، او دا بکواس کوي، او دا تخمینی بدغه کوي. کله به یو غربه جنګي او کله بل غربه جنګي چې دا پلانې دا کار کوي او دته الله دا کار حواله کړو، پلانې ته دا کار حواله کړو، پلانې ته دا کار حواله کړو. قرآن په پروت یو خلک دا خبرې زوتي. د قرآن په موجودګۍ کې د تورات او د انجیل څه حیثیت نشته دی، د نورو کتابونو به څه حیثیت دی د قرآن په موجودګۍ کې. قرآن پروت دی، فیصلې موږ په څه باندې کوو. وکیل به کتاب راوالي، دا په پلاني تاریخ کې پلاني انګریز دا فیصله کړې و، جی ته وګوره، جج ته به ته وګوره، لکه دا به درسي ونیسي. دا نه وایي چې حضرت عمر دا فیصله کړې وه، ابوبکر صدیق کړې وه، عمر کړې وه، علي کړې وه، عثمان کړې وه، عمر ابن عبدالعزیز کړې وه. موږ دا نه خایو په عدالت کې، موږ دا خایو چې پلاني انګریز دا فیصله په پلاني وخت کې دا کړې وه. موږ ټول داسې خوشحاله یو چې جنت زموږ زیری ور روان. مولیان ځان له خوشحاله دي، تبلیغیان ځان له خوشحاله دي، او حاجیان ځان له خوشحاله دي، او عوام ځان له خوشحاله دي. څه ووایم؟ ډېره ګرانه خبره ده. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا وویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. دا د یهودو یو بل خباثت قرآن ذکر کوي چې تاسو ته یو ساعت مخکې ما وویل چې تورات کوم کتاب چې و دا به هغوی چاته نه ښوده، دا یې په کور کې پټ ایښی او پیلونه یې کړي وو، او هغه پیلونه یې په خپل قلم لیکلي وو او په هغې کې پرزې دنده ایښې وې، او د تورات احکام او حکمونه ټول بدل کړي. او چې کله به عوام رالو د مسلې تپوس به یې کول، نو هغه پایل به یې ورته ښوده. نو دا کتابونه دي لیکل په خپلو لاسونو باندې، قرآن وایي دلته اوس، او دا به داسې لیکل روان به او بیا به خلکو ته دا هم ویلي چې دا ګورې د اصل تورات نه ما نقل کړي دي، او دا د تورات خبرې دا د الله له طرفه را خبرې کوم. او دا یې ولې کول؟ دا تورات یې ولې خرابه او ورانه وي؟ دې دپاره لیشترو به ثمنا قلیلا، چې لږې پیسې د دنیا په دې باندې حاصلې کړي. دې عوامو باندې دوی یو راج و، دا کلنګونه به یې وله ورکول، دا لوی قربوی او جوبې به یې اغوستې وي، او د خلکو ورته سلامونه کول، او دا به د دې دپاره خلکو دپاره به یې مسلې بدلولې، او د خلکو دپاره به یې غلطې خبرې کولې، غلطې فیصلې به یې کولې. نو قرآن ذکر کوي چې دا د الله د کتاب سره دا کار دا یهودو به کوو، د هغې انجام څه شو؟ که تاسو د الله د قرآن سره دا کار شروع کوئ، تاسو سره به الله څه کوي؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، پس هلاکت دی. ویل هلاکت ته وایي، په عربۍ کې هلاکت دی. ویل په جهنم کې یوه کنده ده. فویل للذین، پس هلاکت دی د جهنم هغه بدترینه کنده ده چې ټول جهنم د هغې نه پناه غواړي. للذین، دای کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب د الله لره بأیدیهم په خپلو لاسونو، کتاب لیکي محرف د ځان نه، ثم یقولون بیا وایي
هذا من عند الله دا جانب د الله نه دي حالانکه دوی پکې پرزې لګولي او دا پرزې ولې لګوي لیشترو به ثمنا قلیلا دې لپاره چې واخلي یو غوره کي پرې باندې پیسې لګي د دنیا چې دنیا کې دوی کم ریاست او مشري ده او د خلکو نه کم قلنګونه علي او تحفې تحایف علي او شکرانی مکرانی راټولي فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله فرمایي فويل لهم هلاکت دې دوی لپاره هغه بدترین کندر په جهنم کې دوی لپاره مما كتبت أيديهم دا هغه نه چې لیک کړي دوی لاسونه دې لاسونه سړي کې دې وجه دوی له تباہي ده وويل لهم مما يكسبون او هلاکت دې دوی لپاره دا هغه چې دوی سب کوي دې په عیوس کې د خلکو نه سالي یو بل خباثت او ناکاری الله د یهودو ذکر کوي هغه دا چې دوی ته به دا خبره وویلې شوه چې جهنمیان څوک دي لکه دا خبره تاسو ما بله اوس کړې وه دا په حدیث کې راغلې ده په خیبر کې نبي علیه الصلاة والسلام ته یهودیانو په ګړه یا چیلي کې زار اچوي هغه دوه واقعه نه خو خپله خبره پکې کوم هغه دا چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویلي تاسو دا زار ولې اچوي موږ ویل چې که ته د الله پیغمبر یې نو الله به خبر کړي تا ته به ضرر درنه کړي او که نه ته پیغمبر نه یې نو بس موږ به نه خلاف نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویلي چې دا خبره پرېږدم تاسو ته تپوس کوم ماله به جواب راکوئ ستاسو پلار څوک و هغې ویل پلانې هغه دروغ وایي ستاسو پلار پلانې و نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویلې چې زه نه یو بل تپوس کوم تاسو به تاسو ته دا تپوس کوم چې جهنمیان به څوک دي نو هغه دوی ورته وویل چې تپوس وکړه جي او که موږ غلط جواب درکړو ته خاصې پې پوهېږې موږ چې مخکې غلط جواب درکړو تا د هغې تصحیح وکړه که نه نبي علیه السلام جهنمیان به څوک دي ویل موږ خو موږ به یو څو ورځو دپاره لاړ شو بیا به تاسو زموږ په ځای باندې راشئ بیا به تاسو زموږ په ځای باندې راشئ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي په حدیث کې راځي کورشئ سپو کورشئ په جهنم کې تاسو به پکې ابد الابد یئ او دا خبره و دوی ولې کول چې موږ یو څو ورځو له ځو دا د دوه وجو نه کله به ویل چې د دنیا ټول عمر 2000 کاله دی د دنیا ټول عمر دیم دروغ ویل د دنیا عمر ټول 2000 کاله دی نو موږ به 0 کالو په عوض کې یو ورځ جهنم ته ځو نو 2 ورځې به پکې تېرو بیا موږ ته چھټي ملاو شوې او تاسو راغلئ او کله به ویل چې ایام معدودات معنا دا ده چې 40 ورځو لپاره موږ ځو زمونږ مشرانو عبادت تسقی کړی و موسی علیه السلام تللی و کوی تور ته او تورات یې راوړو زمونږ مشرانو تسقی عبادت کړی و 40 ورځې نو موږ به 40 ورځو لپاره جهنم ته لاړ شو بیا موږ ته چھټي میلاو شي نو قرآن د دوی په دې خبره باندې زرکباري وکړه چې دا دوی دروغ وایي نبی علیہ السلام ورته په حدیث کې وفرمایل چې کورشئ سپو پر جهنم کې همیشه به تاسو یئ موږ به ستاسو په ځای باندې نه درځو ځکه وایي وقالو وایي یهودیانو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات هیڅ چرې به ونرسي موږ ته اور مګر ورځې شمارل شوي چې یو هفته د 2 ورځې یا 40 ورځې قل تو ورته وایا پیغمبران اتخذتم عند الله عهدا آیا نیولې دا تاسو د الله سره یو وعده دا تاسو کوم خبره کوي چې د 2 ورځو لپاره یا د 40 ورځو لپاره موږ جهنم ته ځو بیا موږ ته چھټي ملاويږي نو تاسو د الله سره داسې وعده نیولې ده الله در سره داسې وعده کړې ده فلن يخلف الله عهده پس یقینا الله د خپل وعده خلاف بیا نه کوي که تاسو یې داسې وعده کړي ام تقولون علی الله ما لا تعلمون که نوایي په الله باندې خبرې چې نه پوهېږئ پې اوس الله د دې خبرو ضربکاري کوي
او دا دوی اسی اوهام دي خیالات دي چې کله وي ورځي او کله وي سلويخ ورځي بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون اللہ فرمائی بلا حق دا من کسب سیئتا چاچے کسب کڑ گناہ لرا واحاطت به خطیئته اور گیروا چولا پدوانی گناہ دو د گناہ پدوانی گیروا چولا دا گناہ دڑن راتاو شوا فاولئک اصحاب النار پدا کسان مرگاری اور دی هم فیها خالدون دیوار دی اور کی ہمیشہ اسی دا احاطت به خطیئته مانا دادا چی دا گناہ دڑن راتاو شوا دا حدیث کی راضی چی کل سڑے گناہ کئی نو پر ایڑبانی او تو ٹکے گی یعنی دیڑتا چی دا ہدایت لاری دی او لار بندی گی نو چی دا بشمار گناہون سڑیو کی نو دڑا اگا تمام طرفونو نا چی کم دا ہدایت لاری دی اگا تولی بندیش نو پلا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا بیلتا نیکی نیکی نخکاری او بدی نخکاری طول ورطا پیو نظر بانی گوری نو دا دیر یعنی دا احاطی مانا دارا چی دے کافر شی او چی سوک کافر شن دا جہنمی بھئی ہمیشہ مومن با جہنم تزی خو ہمیشہ بنی اگا با دا گناہ پا انداز بانی بزی سمر گناہ کردے دا نو اگا جیل بکٹاوئی او بیا با اللہ رب العزت مہربانی کئی او جنت تبی بوزی خو کافر چی دے نو اگا ابدی جہنمی دے و کافرانو بانی اللہ جنت حرام کردے دے او دا قرآن اگا خپل عادت دے دا ترغیب و ترہیب دا یر ورکڑا چی سو گناہ کئی و گناہ لڑا چاپیر شو جہنمی شو ہمیشہ برسی گی او بل طرف دے او سڑی ایمان راوڑ سنگ چی دا ایمان حق دے او عمل صالح کو سنگ چی دا عمل صالح قول حق دے دا جنت مرگری دی او دیو پا جنت کی ہمیشہ برسی گی آگا ترہیب و یر ورکڑا او دا ترغیب دے مینے ورکڑا چی ایمان او عمل صالح لا غیگ ورکی دا خپل کئی او دا کفر و دا گناہون نا پریزو کئی والذین آمنو آکسانو چی ایمان راوڑے دے وعمل صالحات و عمل دنیکو کئی زان پا مومنوالی ام کار رجی چی کریمہ میویل نور رسکاوا اولائک اصحاب الجنہ دا کسان مرگری دا جنتی هم فیہا خالدون عبادی پدے جنت کی ہمیشہ دا اتمام نعمت دے چھے یو خوشحالی زید تلال شی اور بیدر تسو کوئی نہیں چوزتے نا اعتبر تو دلتا ہی ہمیشہ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عمدہ سلسلہ عمدہ قصر شروع دا دی یہودو دا باس دا ننلی سبق کے با اختتام ترسی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ پوری با سبق وایو نو دا با اغی پوری دا با اغی ترسی دا واقعہ طول دا بیدار دے پور شروع دا نو دا لوزنامہ او عہد وسیق اللہ نے بنی اسرائیل نارشتے دے و زمانگا کتابون دا لکری دی چھ ما قص اللہ و رسولہ من غیر نکیرین پہ ہوا حجت لنا کم چھ اللہ و رسول منگتا مخکنو امتون بیان کی او اللہ و رسول پہ رد نکی نو آگا زمان دا پارم حکم دے نو دا حکمنا ہو یہود تا اللہ ورکڑی دی خدا قرآن پڑھیر اعلیٰ انداز بانی ذکر کری دا منگا کم دا ہدایات اس وقت بولے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آغا وخم یاد کئی چی واگستا منگا کلک وعداد بنی اسرائیلنا کلک وعدم تی واگستا میثاق وی العہد المؤکد بالیمین
هغه وعده چې په قسم مضبوطه شي هغه وعده دا وه لا تعبدون الا الله تاسو عبادت مکوئ مگر د الله ګورئ دا یو علمی خبره ده چې لا تعبدون دا نفی ده او نفی د قبیلې د اخباراتو نه ده نو دا خبر او معنی د انشاء معنی د نهی نو لا تعبدون الا الله معنا دا لا تعبدوا الا الله تاسو عبادت مکوئ مگر د یو الله وکئ او د عبادت معنا بل استاد ما کړی و پرون مم کړی و چې عبادت پورا تذلل او ځان ذلیل ښکار کول د الله مخ کې او دې معنا خوف هم دې پورا یره بلا اسباب ورچانه بکې د الله نه او پورا تمه به د الله تعالی نه بکې انسان بسی او ته به تمسو کې چې ته دې سواړې نو ته دې درته راکړي وي او الله نه چې نه غواړي نو نه خفه کېږي الله یغضب ان ترکت سؤاله الله غصه کېږي که سوال ته نه کوي ګورې مګر الله نه سوالونه نه کوو الله راته غصه دی وبني آدم حين يسأل يغضب او د بني آدم نه چې تپوس کوي نو دی غصه کوي سوال ته نه کوي نو تندې راګونج کي موږ را چاندې کوو د رسول ګرځو که نه نو داسې دوستانې زموږ چې ګډانم موږ لالالی چې په بل وخت کې ورشو خو چې چاندې دپاره ورشو نو بیا راغلل حالانکې زکات دې موږ غواړو او زکات به دې ګرځوي خلکو له به یې ورکوي او موږ نه ورپسې ورشو د مدرسې لپاره یې غواړو چې دغې نه اهل او موزون ځای بل ته سره نه لیکن تندې داسې راګونج کي او بیا را سپینګیري پکې ډېر زیات خفه کېږي دا هلکان دې موږ ګورو که نه یو ولي کې په دوکان کې ناست چې پلار یې ورسره سپینګیری موږ نه ورځو هم ښه بلد دي موږ سره ځکه چې یو سړی زوره سپینګیری کېږي وایي د هغه حرص زیاتېږي پیغمبر خدا وایي دا هلکان دونه حارسان نه دي اگر چې اوسني هلکان دي موجوده زمانه کې لږ خراب شوي دي د هلکانو له خیالات چا بدل کړي دي که نه د علماو په باره کې د دین په باره کې نو دا لږ دې کې م لږ فرق راغلی اوس ځکه وایي لا تعبدون الا الله تاسو به بندگی نه کوئ مگر د الله به کوئ یعنی ځان به د خدای مخکې ذلیل کار کوي یره به صرف د الله نه کوي او تمه به صرف د الله نه کوي او بیا فرمایي وبالوالدین احسانا د خدای حق دا دی چې د خدای بندگی وکړي دا د خدای حق شي وبالوالدین احسانا او واحسنوا بالوالدین احسانا نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی د مور او پلار سره نیکی دا دویم نمبر په توحید د الله او په عبادت د الله په سره راغی د مور او پلار حق د الله حق پسې وروستو دویم نمبر دی د دې وجې نه د مور او پلار حق په بچو باندې دا ډېر زیات دی او ما زمونږ یو کتاب دی د حدیثو کنز العمال ورته وایي په 16 جلد کې دی غټ غټ جلدونه دي 14 جلد کې دی 14 او محمد علي دغه مصنف نوم دی هغه 60,000 حدیثونه پای کې جمع کړي 60,000 حدیثونه خو د مور او پلار په باره کې دا ځای ما کتلی پکې د مور او پلار په باره کې 245 حدیثونه جمع کړي څونه 245 حدیثونه چې د مور او پلار قدر وکړي د مور او پلار لحاظ وکړي قرآن وایي که کلمه اوف باندې خفه کېږي دا ویل د حرام دي بچیا پلار زوی او لور ته وایي که مور او پلار دې د اوف په کلمه خفه کېږي چې اوف اوف بیبي یا بابا تاسو وکړو نو دا هم د حرامه ده او قرآن چې کوم آیاتونه ویلي چې مور او پلار ته به د رحمت وزر ښکته کوي او د مور او پلار سره به خوږې خبرې کوي کم شی در باندې خوږ لګي دی او په مور او پلار باندې به خوري او د پلار به ډېر قدر او قیمت به کوي او وذل قربا یوازې دا حق د مور او پلار نه دی واحسنوا احسان کوي تاسو خپلوانو سره ستا چې کوم
اقربا دي ستا کم رشتہ دار دي ستا کم خپلوان دي د هغې سره به هم احسان به کوې او د هغې دا احسان رور دی خور ده ماما دی تره دی د تره زوی دی د ماما زوی دی د ټولو سره به احسانات به کوئ او دا احسانات دا صله رحمي پالل دا الله عبادت خو ځکه وکړه چې الله د نشته شته کړی د مور او پلار هغه سبب حقیقي دی الله هغه ته پیدا کړی خو خود کې او مور او پلار ستا سبب دی دنیا ته د راتللو او خپلوان سره رشته ده رحم دې پرون مې پې خبره کړې وه چې خپلولي پالل څومره اهمه خبره ده چې د قیامت په ورځ باندې به خپلولي لاړه شي او د الله تعالی چې د انسان د لنګ د غوټې کمزې ده دې ته به ورسي او الله به ورته چې مه یا رحم داسې کې کوم دې ته راورسېدې او ورته یا الله چې د چا ځای نه وي د پناه خدای د پناه ځای زه تا دنیا ته لېږلی ما له چا پناه نه وه راکړې نو الله به ورته وایي چې رحم زما رحمان نوم دی او ستا رحیم نوم دی زما دې پرې خپل نوم باندې قسم وي چې چا پرې کړي که نه نو نن به د خپل رحمت نه دقسې کټ کم او پرېږدی کړم نو وذل قربا د خپلوان به ولې ډېر لحاظ ساتئ والیتاما او د بې پلارو ماشومانو هلکان دي جینکۍ دي او پلار یې مړ دی نو د هغې په سر باندې لاس راښکل د هغې دادرسي کول د هغې ضروریات پوره کول دا حکم دی دا به کوئ تاسو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین ګوتې داسې کړي د باندې ګوتې ته وګورئ دا مینځه ګوته او دا مسواکۍ ګوتې داسې کړه انا وکافل الیتیم کهاتین زه او د کفالت کوونکې او خدمت کوونکې پرورش کوونکې د یتیم دا په جنت کې داسې وو یعنې دونه به دې زما مرتبه مخکې لکه دا ګوته چې د دې نه دونه مخکې اول مساکین د مسکینانو او فقیرانو حق به هم دی د مسکینانو او فقیرانو حق به هم ادا کوي دغه مسکین راوړه ځان سره ډوډۍ ته کېناوه د مسکین په سر لاس راکاږه د مسکین دا درسي خدای بندګانو که دا نظام هم راوسم زما دې په خدای قسم قرآن مې مخې ته پروت دی که نه چې بلې تېر ژوند پسې وجاړئ چې زموږ پسې کې ژوند تېر کړی افسوس دا دی چې قرآن دقسې بند پاتې شو دا کم مذهب کې دا خبرې چې پردی مسکین دی او پردی فقیر دی زه پیژنم هم نو زما په نسل او قوم هم نه دی زما ژبه هم زما نه ده خو مسلمان دی مسکین دی ته ولا دا درسي کولی شي د هغه حق دی در باندې او حدیث کې راځي وفي اموالهم حق د دې سرمایهدارو په مال کې د فقراو د مسکینانو حق دی سوا د زکات زکات خو به ورکوي خو زکات نه علاوه هم د دې سرمایهدارو په دې مالونو کې حق دی اسلام چې راشي د سرمایهدارو دې مالونو کې به دې غریبانانو له حصه ورکوي خدا به ډاکټر په نشتر باندې ورکوي اپریشن به کوي دا به ډاکو په خنجر نه ورکوي چې ډاکو سړی مړ کې پیسې دي ویسي نه د هغې لپاره په اسلام کې طریقې دي لارې دي په هغه طریقو به دا کار کوي وقولو للناس حسنا او وایي خلکو ته خبره ښه مزیدار خبره پسته خبره د اخلاقو لاندې خبره دا موږ ته د ښو اخلاقو ادب راکوي قرآن چې تاسو خبره کوئ نو ډېره نرمه او پسته خبره وکئ حق به نه پرېږدئ خو دا حق به ډېر په پستو الفاظو خلکو ته مخکې کوي د حکمت په بنا باندې به یې مخکې کوي او په دې کې به سختي نه کوي قرآن ځای په ځای دا خبره کړې ده ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه د الله دین طرف ته خلک راوبلئ په ډېره ښه طریقه باندې او د حکمت په بنا باندې
او دونه خبرې خلکو ته وکړئ چې خلک پې پوهېږي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا امور مصلحه ذکر کوي او تاسو مونځ وکئ او زکات ورکئ دا دواړه رکنین عظیمین دي په اسلام کې مونځ او روژه مونځ او زکات او د هغې وجه دا ده چې زکات مونځ کول دا د بدن حق دی زمونږ په بدن باندې د الله حق دی چې موږ مونځ او زکات دا زمونږ په مال کې حق دی د الله او د فقراو حق چې دا ورکړو نو دې ته د مونځ ته معراج المؤمن ویلی شوی دی دې ته عماد الدین ویلی شوی دی په قیامت کې لومبنی چې د عباداتو حساب کتاب کېږي د مونځ به کېږي واقیموا الصلاة مونځ ودروئ او زکات ته قنطرة الاسلام ویلی شوی دا د اسلام پول دی چې کله نظام زکات په ملک کې وي چېرته به غریب مسلمان د کفر په لار د بېدینۍ په لار د ګمراهۍ په لار لا نه شي ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا واوړېدئ الله وایي د یهودو ته بیا واوړېدئ تاسو د دې عهد و پیمان نه چې ما تاسو نه کوم عهد اخیستی و د دې نه ټول واوړېدئ الا قلیلا مګر چند کسان ستاسو نه په دې باندې پاتې شو وانتم معرضون او حال دا د یهودو ستاسو عادت اعراض او مخ اړول دي همیشه د حق ده کرم کې تاسو ته چا حق خبره کړې ده نو تاسو د هغې نه